حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. دې سورت کې نا سورت حامیم الجاثیہ اللہ جل جلالہ و امن والہ چکیم ہو سورتنا دے حامیم یا حوامیم یا آل حمیم ذکر کئی باغش داش بزام نمبر سورت تا چی دختارف رب العالمین جل جلالہ و امن والہ فجاسیہ سورت جاسیہ میں نصیب پڑھ مخیے پر یندے بندے پریتی تغیرشی اللہ پاک تغیر نوسط نوسطی ورست رب العالمین نے جہنمیوں نے عذاب ذکر کئی دے مناسبت دے وجنا دی دو سورت نمجدہ سورت الجاسیہ دا انشاءاللہ دے اور دے بعد دا بیان روشی داغا سورت چی دا پدیش مفسرین حضرات دعا قولین دی یو قول داغا دا چی دا سورت طول مکی دا پایو کول دا چې په د دوم رکوع شي چې نن ان شاء الله العزیز دا تسوی یا آیت کریمه دا دغه متعلق د علماء کرام فرمایي كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون. دغه علماء فرمایي چې دا یو آیت کریمه په مدني ده ډېر ټول سورت چې دا دغه مکی ده وهر کله ان شاء الله العزیز دا غي توجیه ورشي او وجه ورشي په دغه نن سبق شي چې دغه آیت کریمه ته مکی یا مدني ویل شي او وجه بیان شي پیغمبر شي رب العالمین جل جلاله و امن والہ په دغه سورت شي هم دې غدره حوامی نه باندې رب العالمین عقیده توحید عقیده رسالت عقیده قیامت او خاص کر په دغه سورت شي رب العالمین حقیقت تے قرآن کریم چھ قرآن کریم چھ دا اللہ رب العالمین کتاب دا رب العالمین دا دلائل پدا شروع کر گئی پدیاوت سبق شی رب العالمین پدیاوت آیت کریمہ شاء اللہ پاک فرمائیں چھ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دا قرآن کریم چھ حکیم دا دلیجی دا دے حق ذات دی طرف نا نزل دا چھ آغا دیر زراور زبردار ساتھ بہر شابد بہر شمند غلیب دا وخود دا حکمت دا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. رب العالمین فرمائے چپتا کہ اکثر پاسمنے پمدکے سے نشانات دی خود پورا دی مومنوں دا تقریباً دا قسم آیتین قرآن کریم سے دیر قسمنا ذکر شد چې پاسمونه شي په دغه شي د رب العالمین د وحدانیت دلایل سره کېدي دا تاسو بار ویلي دي که سړی دغه ته سوچو کې چې د مرلوی اسمان رب العالمین بغیر د بټه نه په لفظ د کون سره الله رب العالمین درول ده نو دا تکت سوا د رب العالمین د بل چا نشي کېدی. دا رنګ رب العالمین دغه چې څه قسم ګدام ګرځولي نو چې په داسې د انسان د وجود څومره ضرورت دی الله رب العالمین دې ذکر پیرا کوي نو دا یقینا د دې مرلوی ځکه دا مشرکین امني چې بتون دا شي نه شي پیدا کوله. رب العالمین فرمایي چې لا آیات للمؤمنین په داسې نشانات دي خو د پوره د مؤمنانو وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. رب العالمین فرمائے چې وای ته په دې پیدوس رب العالمین جل جلاله و امن والہ انسان اول د خور نه جوړ کړ نام ځل الله رب العالمین دې مردوړې پلیت نطفه نه الله پاک جوړ کړ او بیا رب العالمین دې مر پناش دغه پدرې تیارې شي جوړ کړل. بیا رب العالمین په دغه د بیاشتې شي د انسان خراب چې دا د انسان د ماهوري ا د شدینا ماهوري چې کیمه بیماری دا اګنګي د انسان خراب تا به د انسان چې څوک د دنیا تروشي نو د انسان کیمه کار نه کوي او کیمه تراشي
انسان د چې دغه ګدګین الله رب العالمین پیدا کړی دا په کله مقابل دغه انسان ټول دنیا ته چیلنج ورکوي رب العالمین فرمایي چې په داسې نشانات دي خدای قوم دې پر چې چا یقین وي دا ګوري وجه پیدا وي هغه مومنونه دې کړه دا دې یو قانون ذکر شو واختلاف الليل والنهار وما يمس من دابة واغه چې په وخت دغه ګرځي په دې وخت دغه چې کوم حیوانات ګرځي خدای دغه د سوچو کې د رب العالمین خدای دلیل چې دا په دغه ټول مخلوقات سره موجود ده امام شفیع رحمه الله تبارک وتعالى دا یو چا پښتنه وکړه دا چا پښتنه وکړه چې امام شفیع د خدای په وجود باندې دلیل څه ده امام شفیع رحمت الله علیه او توفر می چې دا د ګلاب ونه واده کوي لوړه ودای چې دغه ته وګوره د ګلاب ونه تا دغه ډاډه چې دوی دا یو قسم ده په خیشنادو پوستک سیر ګلاب دی ولدا کله دغه شفر په کوم څه کا هوا د پریږي باندې د بیٹر سره کېدا کله به شفر په هوا به دغه ته ملاوي په هوا یې بیرستر کې شپې می شفر په یو شی بلالي نو د پخښنا او د ګلاب تک شیر د چا دروله دا سره یې هرڅ ایمه ته سي امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا هغه په دور سي یو دهري چیلنج وچې د مسلمانانو ته چیلنج ورکوم چې خدای نشته الغیاذ بالله د دې چې کوم سوي دا څه منځګړت خبرې کوي دهري دغه دی چې د خدای وجود نه مانی وکړه مسلمانان نه مانی نو مسلمانان دروشي مو سره د مقابله او کې میدان ته دروشي بیا وایي چې دغه مقابله کوم د دار سره سره کوي نه دغه مقابله کوم د زوی د صاحب امام سره کوم چې مسلمانان یې مانی چې د په مشلوي عالم ده او په دغه دور کې امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رضای امام صاحب ته پیغام ورسېد هغه د ټیک شلا ټیم مقرر شو د ورځې تقریبا 9 بجې ټیم مقرر شو چې د ټیم ته ورته بادشاہ وو عملا دا موجود دی او دا پدری وا موجود دی د داخلي وا موجود دی او توار څخه مناظره وکړي امام صاحب وداور سره وکړه امام صاحب رحمت الله علیه نو لږ د لاد مجلس دی ویلاس دی واس لا دویس د ټیم په وښه ایره پدری لګیا د خلق مجموعه جمع د پلاکا مجموعه د چې مناظره ده اوی چې نو ګورې تاسو مسلمانې ملا چې دا پسټ شو اینه مقابله ته چې لایدا درو دینه دا وزر اشتینه ای واقع دی ودا امام صاحب چې ورته د شپې په 9 بجې راغی اورې د 9 بجې ټیم کراته ولای تقریبا شپې په 9 بجې ورسېد چې ورته دا د دې چې عجیب خبره ده تاسو سره کې حق دین ده ودا دې دختم کړی دا ورغله دختم ده امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته چې نن په دغه هیواد ته مشاو ورته چې په ژوندۍ شي لیدلی هغه د طهران او درې شپې هرون یې په پاتل شي دینه چې داته شي وشي وچې د چرته نه د دریبر پرې کې دنه په کېشتي نو اس کېشتي په دریبر په وړو ویلوړي هرون چې خدا زسو ویسے پتا سے بدو کا تلا دے کا دریب په وړای ما مو ویلوړه ما اما اندو تر کټ لا رڼا کښلا به دو تر ولا ګل دا غنه تختې جوړشته نو تر کوړستا د ماشینستا و دا رستا و تر څه ته دو تر تختې جوړشته دای وای تختار کلا دې به په ساتhe و سره ټکواله نشته په خپل مخه به دا غنه کېشتي جوړشته بیا کشتی چې جوړه بیا کشتی روغله مو ته ودرېدله د کشتی باشته په شی نه چلاوله ورسره د تکسه په شی د کشتی د ورچکشن باندې کشتی وې وړه تر پیره د پداته بشاو د په موږ شو نه راکښلا به کشتی جوړه اسلا به مو ته روغله بدرې پیرو خدله خلک پیره خدای دې چې داتا کې دای شي داسه کې دای شي امام صاحب دې چې بسرا کې شي کې دی ورن شي کې دی مو پستر کې ولید چې کله پدری په دا خبره ټیم کې چې نشي کې دی
دا امام صاحب رحمت الله علیه د امام صاحب رحمت الله علیه ورته وویل چې اچھا یوه کښتۍ خپله بخه نشي جوړولی به د دې پر لوی اسمان او د دې پر مځکه په دې مځکه چې د پر مخلوقات دا بغیر د صانع نه بغیر د الله نه څرنګه جوړ شو بیا خیال کوه بادشاه یا ټوله خلک په داهري کې تړي ورټکول او داهري ته الله پاک شي کافر کې امام صاحب ته الله پاک کامیابي ورکړه نو رب العالمین فرمایي وما يبص في من دابة وهغه چې په مخ دې مځکې کې مې دمې ګرځي په هر شي د رب العالمین د وجود دلیل شته رب العالمین فرمایي چې په داسې نشانات دي خو د یو قوم دپاره چې هغه یقین وي واختلاف الليل والنهار ورب العالمین فرمایي چې په د اختلاف د شپې او د ورځې شي کله ورځ او کله شپه کله ورځ لنډه کله شپه لنډه کله ورځ ویښده کله شپه ویښده هغه مې سترګه د هغه رفتار د هغه مې سترګې تاګ ده په دا کله مې سترګه چرتي کله شپه تاګ لنډه شي او ورځ ویښده شي کله ورځ لنډه شي شپه ویښده شي دا نظام چا بدل رب العالمین فرمایي چې بداسې نشانات دي ورب العالمین فرمایي وما انزل الله من السماء من رزق رب العالمین فرمایي چې هغه چې موږ نازلوي د اسمان نه رزق د اسمان نه رزق رب العالمین دې به په شکل څه نازلوي که تاسو ته ویلي په دې رمضان د مخکې سخته ګرمي وه دمره د سخته ګرمي وه چې دا مکې فتنې نه چې دا لګیا اوچېدل دا اوچېدل در دغه اندازه ده چې که تاسو ته ویلي مونږ ته ویلي چې که چېرې رمضان رسېدلی شي ورځې ډېره سخته اس هغه به ووینه چې څه وخت رب العالمین د دل کړل نو است وطن حالاته ګوره د فصل حالاته ګوره او د هغه حالاته ګوره یا پکښې پیسې باندې شرطنې نه میندېدلی اس خلک ته یې چاله موله ورستېږي چې لوس په تېر شي جمار ونه خوري رب العالمین فرمایي چې دا نظام د چا ده دا د رب نه باسي او بل څوک نشي کولی ورب العالمین فرمایي وما انزل من السماء من رزق فاحيا به الارض رب العالمین زمدی کو په دې طرف دغه بعد موتها ورځې د مرګ دغه وتصريف الرياح ورب العالمین فرمایي چې په چلول د هواونو سره دا هوا کله د یو طرف نه کله بل طرف نه کله تیزه کله کامه کله زیاته دا نظام د هوا د چا په قبضه قدرت شي رب العالمین فرمایي په داسې نشانات دي خو لقوم یعقلون قوم دپاره چې هغه عقل لري ګورې په دې اول دی چې رب العالمین فرمایي چې لآیات للمؤمنین مؤمنانو دپاره دویم لآیات لقوم یوقنون چې یقیني وي درېیم دی رب العالمین فرمایي آیات لقوم یعقلون چې عقل لري په دې شي اشاره کوي رب العالمین دې خبره ته چې اصل مقصودی شی چې دا خو ایمان دی خدای دې موږ تاسو ته نصیب رب العالمین فرمایي چې په داسې نشانات د هر چا دپاره دي خو فایده مؤمنون ته نه وخوري مؤمن دپاره په داسې نشانات ته چې د رب العالمین په وجود باندې دلیل شته خو د دویم شی لآیات لقوم یوقنون چې رب العالمین دې ته اشاره کوي چې که فی الحال یو سړی نه مني خو چې وروسته سوچ وکړي او د یقین یې واخلي بیا پس ته مني بیا د ایمان راوړي درام رب العالمین فرمایي لآیات لقوم یعقلون که عقل یې پشي یقین خو نشته ایمان یې نشته خو چې عقل یې پشي په داسې سوچ وکړي نو دا خبره د دماغ خود وخت واخلي او د یې دا خبره ومني چې په د هر شي د رب العالمین په وجود دلیل شته تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق اے پیغمبر دا د رب العالمین آیتونه دي چې موږ په توبه د په حق سره تلاوت کوي فبأي حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون رب العالمین فرمایي چې په کومه خبره سره ورسې د الله پاک د آیتونه د الله پاک نه بعد او د الله پاک د آیتونه بعد ته په کومه خبره ایمان وروړي ول څه په مشتانه کنه ویل لكل افاک اثیم رب العالمین فرمایي چې ویل د پره ده افاک معنا دروغجنه اثیم منا گناهگار اثیم منا گناهگار رب العالمین جل جلاله و امنواله تو خیشی چې د کیم کا ذکر کوي علماء کرام درې کسان لیکلي یو نادر ابن حارث چاته ستا کوي دی په مخشه واقعات درشوي و چې د شریف دی یمن د کنجریو دا سوز بند دا تمام ممان وروړي په مقام او دمشق په خلک باندې
چې ما دا وګړو سره با پوه دغه د باندې د فکری او ته مولو د چې په داسې باندې ډېر ده په د نبی رسول الله ته ته تا کیم قران کریم بیانې په کیم څه سمون دی دا د ورشه نه دی چا یو بل کا ذکر کړه دا نظر د کولادا دا منو د کولادا د کولادا دا یو نظر چا ویلي چې د ابو جهل په ورشه نه دی ابو جهل هټله دنیا په لري دوی شداغه کسان چې دي د مشرکون دي کافرون دي رب العالمین جل جلاله امن واله د شرک خبره نه ذکر کوي په دغه شی رب العالمین فرمایي چې وایل دا د پوره د ګناګور چې کوم سړی ګناګوري ګنای نه کوي او د ګناه سره سره درویو ګوري په د درویو سیدا د په د ګناه شروع ول او د درویو چې د رب العالمین په د پټولې ګناه د دیوت باندې لګي او ګناګور هغه چې یو سړی ګناه کوي خو د خپل ګناه په دغه څه مصر وي همیشه کوي یو سړی د ګناه د اوسه غلطي نه وښنه مننه غلطي وښنه ته په د معافي وښنه رب العالمین د معاف کوي خدای د مینو تو ساما نو ګناه په اقرار کول ګناه په همیشه په کېدل دا د الله پاک څخه ډېر مضمون شای ده ګناه د اوسه په د انسان د کې ګوره کې ګناه نه دي چې اخري د پیغمبرانو د کې یا د ملائکه نه دي او چې ګناه د اوسه غلطي د اوسه فورا د فرصه به قسم راغړ ګناه الله پاک معاف کوي د رمضان د معافي میاشت الله پاک د مینو تو ټول معاف رب العالمین فرمایي يسمع آیات الله تتلى عليه آیتونه دای اور وی چې په دغه تلاوت کېږي خصوصا مېسر مستكبر رب العالمین فرمایي چې د باندې بیا مو سروي دغه ته همیشاوي په دغه حالت چې دای په تکبر شي د الله آیتونه اور وی په تکبر شي هغه ته دای راځي کألم یسمعها رب العالمین فرمایي چې دا څه ورې چې ګویا کې دوی چې کا دا سره دار ودنې دي رب العالمین فرمایي فبشرهم بعذاب الیم دغه انسان ته درې ورکه په عذاب سره چې عذاب دل درنو غیر بیرته څه دی وسدي واذا غنم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا وشکل دای منیم شي د رب العالمین د آیتونو ته شی وري به د پټو کې سره وسما پر مسخره کوي اولئک لهم عذاب مهین رب العالمین فرمایي چې د پر عذاب د ذات عذاب مهین چې سکون ده عذاب مهین غریب مسلمان د پر عذاب شته په قیامت شي هغه عذاب مهین دی ذلیلوین کړي هغه عذاب د مؤمن د پر دښه د پرای چې انسان پوک عذاب مهین چې دا د کافر د پر ده چې کیم سړی د الله پایته پر ټوګه مسره کوي دا عذاب سړی د الله رب العالمین عذاب مهین ته ورکړي راي مې دې وسدي ومن ورائهم جهنم رب العالمین فرمایي چې خلیفہ دا تماما دغه مخصه افلا بجهنم دا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا چې کیم دې څه کسب کړی او دې ته فائدہ نه ورکړي ولا متخذوا من دون الله اولیاء واغه چې د الله پاک نمازه وچا ډېر خدای دې ولي دا ویلي ته فائدہ نه ورکړي ولهم عذاب عظیم الله پاک فرمایي چې دغه پر عذاب عظیم ده هذا هدى رب العالمین فرمایي چې دا هدایت ده والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم رب العالمین فرمایي چې کوم کسان چې کافرون دي د الله رب العالمین په آیات باندې دغه پر عذاب ده د ایک عذاب ده چې عذاب ډېر دردناک ده د تکلیف دی رجز چې تکلیف ورکړي چې رب العالمین فرمایي چې من رجز علیم د تکلیف دردناک ده علیم نه دردناک دغه ولتبتغوا من فضله بالدخل پر رب العالمین فرمائے چې تاسو د رب العالمین فضل تلاش کیه فضل نه دغه کبرات کاروبار ده دنیا سامان غری دنیا کاروبار رب العالمین یې نه دی ویل چې دا ګناه ده کاروبار جایز ده او کوي په هغه طریقه چې کومه طریقه الله او د الله رسول صالح ده بل الله پاک دې چې دا فضل دی دا فضل ته ځای په سمندر شه د تو د زنون دا دوا کوي چې په دا وځه په وچم د کشه په د نو د کشه چې کیمه رب العالمین خزانه ته ورکړي دي په دغه خزانه په سه چند باندې په سمندر شه دی دولت پرېتا چاهره دی ودا ملغلره دی ودا یو شي دا ودا بل شي دا په دا چې د سمندر دغه سه د نو داخل کې
دا لپیدن و دا پردن خلقی دی بوزی پا دریا ترا سپردن دریا ترا دغر بوسی نو رب العالمین آگه دا اشاره که چه ما دا سمندر دوسی دی پورا مسخر کرده چه سرات دی مدیر عبید دی پسار مندر دی پدا سیدن الان دی لمبی آف شوائی وسخر لكم ما في السماوات والارض رب العالمین فرمائے چه کی پاس منیسی دی و کی پردگی سی دی توثیق پر ہمیں مسخر کری دی میرے سرگرم تو دے فائدے دی پرا دا سمش فرمائی دا تو دے فائدے دی پرا دا ستیری دی و برام دا ٹول دی تو دے فائدے دی پر دی وما في الارض بوقت بدگی سی چه جميعا طول منه دی دغنا ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب العالمین فرمائے چه بلا سی اشارات دی خواہ دا قوم دی پرا چاہ سفیکر ہو کدی اللہ ری کنا کئیو سرائی بالکل بیغام افریدی بدکشی دا سفیدہ ورکی سفیدہ ورکی كل الذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أيام الله دا آیت کریمانه چې د متعلق د مفسرین فرمایي چې دا مدني ده او د مفسرین فرمایي چې دا دغه مکی ده ټول سره مکی په دغه شواجه سره دوی واقع علماء شدید نزول ولې بیان کړی دي دا واقع دا چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مقام معظم شو تو جناب نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق چا گستخی ہوگا چا گستخی ہوگا نا حضرت عمر خبر شو اخو عمرو فورانی تیرہ رویسترا چا تیرہ رویسترا تو پدا بخشی دا آیت کہ جبرائیل آمین رو گئے دا آیت کریمہ رو رب العالمین فرمائے چا کم مومنون دی پچار دو چیغے کسنے تا مافیو کی جاگا دی قیامت تا منکر دی چیغے تا مافیو کی گرے اسلام عجیب تعلیم دا یو واقعہ دا دا بلا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ شو جہاد آدھے بنی مستلق دتلاو یا آدھے بنی مرشے متویلشی دوڑے نمینے دی داغه مشهوره هغه غزو دو چې د نبی علیہ السلام په بیبي باندې د دې تهمت لګیدل به دې چې نبی علیہ هغه کتب وکړ ول ان شاء الله به په چې موږ سبا بیان بیا بیان کې واقعا وجداد او درد نو کاټه راځو بیا نبی علیہ السلام په سفر شي یو دوی د مرشح څنګه یو یو د کې د غوړې څنګه نبی علیہ السلام پڑاو وچو بدا مدینه منوره منافقین چې وی د په داسې جهاد شتل چې مدال ولاندو او د شمال یو کمزیر او چې فتح او به دیو چې مسلمانانو فتح غواړي به دې دنیا دې پرته چې د شمال د راوړو به منافقین دتل په دا جهاد چې او به ابن صلی الله علیه منافقانو سره دو بدا ولګنه بده خپل غلام کې ته ولر چې مته وروړه یو غلام نو وخت کې چې کله نو وخت کې دغه نه بعد اچ کله راغی نو ابی ابن سلول پښتنه نه په چې ویلې نو وخت بده د چاله کا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو غلام په کې باندې نوستو به وای چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکای ډکشو نه څنګه د ابوبکر صدیق سے مشکای ډاک نه وی دمر بل څو مشکای نه ډاک وای چې نه خپل نه کوونی میزول کړو بده د خپل سره ډیر غلط ټکوي ابی ابن سلول د خپل نه بده وای چې په میګو دا خبره صادق اسلام چې سپای غټاو ما چې غټه کی بدعت متای مې په توه حمله کوي دغه خبره نه حضرت عمر خبر شو خبر شو فوران یې تیر وروسته چې تیر وروسته نو په دغه شدایت کریمه نه ده نو دیش اختلاف دا چې آیت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره شي دا یو آیت کریمه بیا دواله نه دیندا ولیا دا چې په مقام باندې ماشه نه دیلو په چې صورت ودا واقع په اسلام نبی علیہ السلام دا تلاوت دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ موسی سلام دا حضرت فاروق دا موسی سلام رب العالمین فرمایي چې توته په دغه بخش مفي کوي هغه کثرت لا يرجون ایام الله چې دای د الله پاک د اورې د امید نه لري چې د اورې د وا بدلې ورته د څه سره په کوم ځای ده کنه چې نن سرپوش پیندو کې بدایي چې کدا مشاوي دا حال وای انسان په قسمه حالات ترتیب مارګار سی بیماریار سی او کبرار سی او بیا کې اماتار سی
رب العالمین فرمایي چې دغه پوکاسونه ته ته معافي ویلې کوه لیجزي قوم بما كانوا يكسبون چې حکیم دې کسب کړی ده چې دې ته مکمل سزا میلاو شي چې دا سزا ورکوي به دغه طرف هغه د قیامت سزا کمه شي دا پرېږده دا ما ما چړه دا الله پاک ته پرېږده چې مکمله سزا میلاو شي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها چا چې دې کمال وکړي به ځان دې پوره وکړي الله پاک دې موږ ته ستاسو نصیب ومن اساء چا چې بد عمل وکړي فعليها هغه بد عمل ګناه پده ده دې دې موږ ته ټول مسلمانان ثم الى ربكم ترجعون پس دې نه ته خپل رب طرف ته راځي بس بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم رب العالمين فرمائے تنزيل الكتاب ندد قرآن کریم چدی من الله دے اللہ دی طرف ندی العزیز دے ایک اللہ دی طرف نہ چاڑیر دروار ذاتا الحکیم خوند حکمت ان فی السماوات رب العالمین فرمائے چھ پتہ کہ اکثر پاسمانے سے والارض قمزکی سے لآیات خمخانی شنند للمؤمنین دے پرد مومنون وفی خلقکم رب العالمین فرمائے چھ پیدور دتوسے سے وما پاغشی سے یبس من دابت جگر دی پمختم زکی مند آیات دی شنند دی خلقوں میں یوقنون دے اگر قوم دی پرد آغا یقین لرید کیوی واختلاف اللیل ورب العالمین فرمائی چھے پہ اختلاف دشپے ورد شے حمد شنات دی وما پیغشی شے انزل اللہ جندلائی اللہ رب العالمین من السمائی دی اسمون نام من رزق انسکی سمردک فاخیا بیل آرودا رب دی رب العالمین پدے سرم دکا بعد موتہا ورسید مرگ دینا وتصریف الریاح ورب العالمین فرمائی چھے ودی شنات دی پچلاولی دی ہاو گونشے آیات پدا شہم دی شنات دی لکومی یاما کلون دی آغا قوم دی پرا چاہا سنس عقل لری تلکا آیات اللہ رب العالمین فرمائی چدا یتین دی اللہ پاکینا طلوها علیکا چدا تلاوت قول شی علیکا پتو بندی ایک پیغمبرہ بالحق پا حق سرا فبئی حدیث پس بگیما خبر سرا بعد اللہ ورسد رب العالمین و آیاته ورسد آیاته دے اللہ پاک دے یؤمنون تو سے ایمان روڑیے یعنی نا منا چیدے اللہ دے کلام نبات خبر سشتانا چیتا پاکی ایمان روڑے ویل لکل افاکی رب العالمین فرمائی چھ ویل کنددو چھ جہنم چھ کنددو چھ ٹول جہنم پراد نہ پڑی لکل افاکی دے پرد ہر آگا کش چاگا درویقینی اسیمن گنگوری یسمع دایوروی آیات اللہ آیتین دے اللہ پاک تو طلاق علیہ چی تلاوت نورشی بدم دے سمع یسرو بیاد ایغن آباد دائی دغاسا ہمیشہ مسیروی مستقبرت پتکبر شی داسی تکبر شی تا علم گوئے کے دا سرائی چی دا لم یسمعها دا آیتین گوئے کے اروید یاد دی فبشرهم پیغمبر درہ ورکدم خلقت بعذاب علیم بعذاب نردوک سرا وَإِذَا غَلِمَ وَچِتْ وقت دے خبر شی من آیاتنا دے آیتی دی ملن شیع الپتی شیو دے اتخذها من صدائی دایتنا حضوان پٹو کے سرا اولائک رب العالمین فرمائی چدا کا سنچی دی لہم سبت دی لرا عذاب موہین عذاب داتے عذاب چاڑیر وزر سبوندا من ورائه رب العالمین فرمائی چھے ارسی دی دغ عذاب موہین نبات جہنم دولا یغنی عنہم و بے پروائی ورنوانی دی دین ماہا شای کاتبو چی دی کسم کرد شیعن دین دشی ولا متخذ اللہ ولا متخذون آچی دیونی دی دی من دون اللہ بسواد اللہ پاکنا اولیاء دستون دا اللہ نماس و درد دستون چی دی اتوتا پچار درشی ولهم عذاب عظیم مدغد پر عذاب دادات عذاب چاڑیر لویدا هذا هدى رب العالمین فرمائی چی داغا ہدایت والذین واغکسن کفرو چی کفرون دی بآیات ربهم پایتی رب اخبر من لهم عذاب دغد پر عذاب دادات عذاب برجن علیم چاری دردنک عذاب دردنک ندا سخت درین عذاب ندا اللہ الذي اللہ رب العالمین حضرت سخر لکم جن مسخر کری دی پرے دی تو سے البحر سمندر لتجری الفلک جن پرے چی جری کی تو سے کشتی فیہ پداغا سے بیقام رہی و بیا پاہمن دے اللہ پاک سرہ ولتا بتا وہ بندے دی پرے چی تو سے تلاش کیے
من فضله دے فضل دے رب العالمین ولعلکم بلدے دے مرجشی تو سے تشکرون چی تو سے اللہ شکریہ دکائیے وسخر لكم رب العالمين مسخر کړي دي تاسو د ورما هغه شیونه په سماوات چې پاسمونه شدي وما هغه شیونه په الارض چې په مختلف کې شدي جميعا ټول منه دغه ان في ذلك رب العالمين فرمایي چې په دغه ټول شی له آیات خمقان شرات دي ولقوم يتفکرون دا هم دې پر چاغه تناسب سوچ او فکر لري قل اے پیغمبر تو فرمایا للذین هم کسونه آمنو چې دي ایمان وروړه يغفروا چدينا مفيوكي للذين كسنت لا يرجون امید لري ايام الله دي ولد دي الله پاک نيجزي دي پرچ بدلا ورکی قومن قوم تبما پاک شيمن کان چوي دي يكسبون چدي کسب کو رب العالمین دا بدلا ورکی مومنون دو تا مفيوکو من عمل صالحا چا عملو کو دیکھ فلنفسه میرے پر دے دون اخبلو کو ومن اساء او چا بدو کو فعليها بيد دے پردا ثم الى ربكم فتدن ترتد رب اخبل طرف دا ترجعون دے تو سے ٹولے رجدو تو سے ٹولے رجع اللہ پاک امین دعوت اللہ رب العالمین بیرو تو سے تک امین مکمل ایمان نصیب کر رب العالمین خدا بھی صحیح من سرا صحیح مسلمانوں جو رب العالمین خدا پر قرآن کریم میں مست صحیح علم صحیح بیان نصیب کر رب العالمین خدا پر قرآن کریم میں مست صحیح عمل کو لی توفیق نصیب کر رب العالمین خدا دے بیجدا دوست ویل و دے بیجدا ویدل دے بیجدا صحیح دے کلام تا خدا دے بیجدا خپل دربار علی شی کبیر کو منذر وګرځي رب العالمین خدا دے رمضان دے قرآن کریم دے اجر مش کبیرہ او سیرا بنینا معاف یا اللہ دے بیجدا بہت ګور در ټټ ټټ عبادت خپل دربار علی شی کبیر کو منذر وګرځي رب العالمین خدا دے بیجدا حاضر جامع داروین کی کسونے دے مستید کی کسونے شمر کسونے اللہ پاک اللہ نے مستید اللہ چاہتے ہو مستید ہوتا حاجتی خدا دے ټول مسلمانوں نے حاجت نے دے بھائی بخدے نے پیراو رب العالمین خدا بھی محمد اہل اسلام سے سمر دے ټول تشفیع کے بلا اجل نصیب فرمائے رب العالمین خدا مرتبہ اہل اسلام سے سمر دے دنیا نے تلی دی خدا دے ټول مغفرت نصیب فرمائے یا اللہ ہمیں تقبل رضا و قبول دیدار نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر استغفر اللہ